كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. سورة آل عمران شروع. مکه ایتونو کې الله رب العزت د قیامت ورځې ذکر وکړ په دې طریقې سره چې دا یوه داسې ورځ ده چې په دې کې څه شک نشته دی او دا ټول خلک دا به الله رب العزت په دربار کې حاضرولی شي او ټول به یو ځای ته راجمع کولی شي. او بل دا ذکر کړی وی کسه د کافر خلکو څخه مال او دولت او همدارنګې د دوی اولادونه دي تعداد یې زیات دی نو دوی په دې باندې خوشحاله کېږي نه بلکې دا به وقود النار د جهنم لرګي به وي. د نن آیات کې دوی یو حال تصویر ذکر کوي وی دې طریقې سره چې دغه کوم کافر خلک دي وی مخکې کوم کافر تېر شوي دي فرعونیان او همدارنګې نمرودیان د دغو ټولو حال به سره بلکل یو غوندې وي او د دې زمانې چې کوم د کافر په طریقې روان وي نو دوی حال هم هغه شانتې وي. نو ځکه ذکر کوي کدأب آل فرعون حال د دغو موجودینو خلق چې هغه کافر وي نو د دوی حالت هم داسې وي لکه څرنګې حالت د فرعونیانو شول، یعنې څرنګې عذاب په هغو باندې راغلو الله تعالی په دنیا کې هم دوی ته عذاب ورکړه او مرګ نه پسې هم عذاب لوی دی. نو دوی دپاره بل ځای قرآن کریم کې الله تعالی ذکر کوي دنیا کې هم رسوي او عذاب لعنت ورپسې دی، مرګ نه پسې هم بیا دې نه لوی عذاب او لوی لعنت دا ورپسې وي. کدأب آل فرعون علماء کرام مفسرین ډېرې معنی کوي چې کدأب آل فرعون د دوی حالت په شان د حالت په د فرعونیانو وي، یعنې په شان د عذاب کې دوی برابر وي. والذین من قبلهم او هغه خلک چې هغه د دوی نه مخکې وو، یعنې دغو فرعونیانو نه کوم مخکې خلک وو کوم غضبونه هغو ته میلاو شوي وو نو همدارنګې به دې زمانې کوم کافر دوی ته به میلاویږي. دا یو نیلو چې من بعدهم چې دغو فرعونیانو نه پس د کوم کافر ذکر وو، یعنې عیسی علیه السلام قوم بیا دوی نه پس د راغله او د موسی علیه السلام قوم نه نو هغوی تذکره ونه کوي د دې د وجې نه چې دوی سره اصالت یې نه وو، یعنې نزدېکت یې نه وو او دوی نه مخکې کوم خلک تېر شوي وو هغو دوی سره ټایم نږدې زمانه یې لږه تېروه نو دې د وجې نه ویلو چې والذین من قبلهم هغه خلک چې دوی نه مخکې تېر شوي دي دوی ګناه څه وه جرم یې څه وه چې کذبوا بآیاتنا دمو آیتونه یې دروغ ګڼلي چې یاره دا د الله تعالی طرف نه نه دی، دا پیغمبر نعوذ بالله یو مجنون یا یو شاعر یو لیونی سړی دی، یا دې ته څوک شته دی چې هغه دې لپاره لیکل کوي ځان نه خو دا لیکل نشي کولی. نو کذبوا بآیاتنا چې تکذیب یې کول یې دروغ یې ګڼلو آیتونه د مو والا فأخذهم الله بذنوبهم الله تعالی ونصرو دا په خپلو ګناهونو د وجې نه. بل ځای قرآن کریم کې الله تعالی ذکر کوي وی ګوره دا الله تعالی نه دی چې داسې چې دا ظالم وي نعوذ بالله من ذلک، بلکې دا خلک په خپله باندې ظلم کوي په خپلو ځانونو باندې. یو ظلم دا یې چې چا سره ظلم کول او ټکول یا چا نه پردی حق په زوره سره واخلي، او یو ظلم دا یې چې سړی ګناهونه کوي هر قسم ګناه کې مبتلا وي. او بل ځای کې رب ذکر کوي وی کسه ای الله تعالی جو کوم همدا چې نه هلاکوي همدا چې چا ته عذاب نه ورکوي تر هغه ټایم پورې دوی دا څو پرې بیان کوونکی نه وي راغلی یو پیغمبر نه وي راغلی نو بیا ذهن کې دا اعتراض چې یاره دې زمانې د پیغمبر چېرته راغلی دی ویل نشته دی که نه انبیا کوم ورثه دي او ټول نه لوی دلیل په دې خبره وي دا د الله تعالی کتاب موجود دی. ګوره قیامت ورځې به دا خلکو نه تپوس وشي چې کله څوک انکار وکړي چې موږ ته دنیا کې څوک ویرې والا نه و راغلی مطلب موږ دا څوک پیغمبر نه و راغلی دنیا کې موږ چا نه و خبر کړی نو ګوره
دا نبی صلی الله علیه وسلم امت کو په دوی باندې دا غوي وکي وی اور غره ویرا تاسو دلیل څه دی دوی به جواب کوي چې رب صدا الله تعالی کتاب موجود او دا کتاب چې دا او امتونو را ذکرونه او تذکرې کړي وي چې را دوی د انبیا راغلي په دوی خبره نه منله فأخذهم الله بذنوبهم نو دې د وجنه الله تعالی په دوی ته عذاب ورکړي د دوی د ګناهونو د وجنه والله شدید العقاب دا تعالی سخت عذاب ورکوونکی دی دردناک عذاب ورکوونکی دی قل تو یا اے پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم للذین کفروا ستغلبون وتحشرون ٹھیک ہے نانو جی تاسو لپاره طاقت دی کافر لاس کې زور دی او قوت موجود دی خو یو ټیم داسې راتلونکی دی ستغلبون چې تاسو به کمزوري کړی شو دغه طاقت به تاسو نه ځای شي دا به ختم شي وتحشرون الی جهنم او ټول خلک به بیا الله تعالی ټول راټولږي جهنم ته وبئس المهاد او دا جهنم چې دا تیرې ډېره بده تیرې ډېر سخت ځای دی